یو نیغه لار د اسلام چې د پدې روان شه. ولا تتبعوا السبل، حنفیت شافعیت پس مزه، دیوبندیت پنځپیریت پس مزه، اشاعریت ماتوریدیت پس مزه، نقشبندیت سروردیت او چشتیت خضرویت پس مزه. ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوا، قرآن و سنت پس لاړ شه، دا نیغه لار ده. ولا تتبعوا السبل، غلط لارو پس مزه. ولی اولنې خبره ده فتفرق بكم عن سبیله، د ډلې او د تنظیم غټ نقصان دا دی فتفرق بكم، یو بل نه به هم واړی. مسلمان به خو یو بل سره به نه لګي. ولی دې زما تنظیم کې نه دی، او جی کلمه ګوره خو زما پاټې کې نه دی، او جی کلمه ګوره خو زما امیر جدا دی او د امیر جدا دی، او جی کلمه ګوره خو دې د پلان کې امیر طرفدار دی او زه د پلان کې امیر طرفدار یم، او جی کلمه ګوره خو د جنډه تور ده او زما غسپینه ده. فتفرق بكم عن سبيله، د نیغې لار نه دی اړې دا ډلې او تنظیمونه او دا بدعات. او بیا د الله نبی فرمایي ذالکم وصاکم به، د هر چا ته یو نصیحت. الله وی ای زما امت، رسول الله فرمایي تاسو ته مې وصیت دا دی چې په دې حق لار روان شي او مزه ګډوډېږي د دې حق لارو نه ما